جی ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا وخت د راغګانو په ډیم کې موجود یم او په باجوړ کې نن اختر وشو په زیاتو سیمو کې د باجوړ هغې جوماتونو کې د اختر لمونځ وشو او نن د اختر لومړۍ ورځ ده دا د راغګانو ډیم دی او زما سره دا ملګري په دې ډیم کې چکر لګوي دلته د شاوخوا سیمې نه خلک راځي چکر له همدغه رنګې د باجوړ یا د باجوړ نه بهر د جندول میدان د نورو لرو علاقو پورې او دا رنګ د دې ډیم نه خوندونه مزې اخلي ډېر لوی دا ډیم چې دی نو جوړ دی او دې خلکو سره هم خبرې اترې کوو د دې ویډیو زموږ غرض دا دی چې هغه خلک چې هغه سوات ته مري ته ډېر لرې لرې ځي او په ټریپ کې سټک کېږي ډېرو ستونزو سره مخ کېږي بهتره ده چې د نږدې ځای ته راشي او دا د خپلې علاقې هم وویني او دغه رنګ ایکسپلور یې کړي نور خلک هم بیا دلته راشي نو اول خبرې د ډرایور سره کوو بیا د نورو ملګرو سره استاد نوم دې څه دی د کوم ځای دا راته ووایه چې دې کښتۍ کې څو کسان تاسو نن څنګه د رش شته که نه څه حساب دی او د کوم ځای نه دلته خلک راځي اوس خو نن باجوړي دي خو نور کله دا ډیم چې کوم دی دې کې ستاسو څه خیال ده څونه اوبه دي دا جوړ څونه دی او د دې دا لمبایي څونه ده اوږدوالی چوړایي د خپل پوینټ نه د هغې سره پورې تاسو د یو چکر څو روپۍ اخلئ 200 روپۍ نه پر دی ټیک ده دلته باقاعده د ریسکیو انتظامات هم شوي ریسکیو عمل هم موجود وي پولیس هم موجود وي او په دغه رنګ نظر ساتي چې په دې کښتۍ کې زیات خلک سواره نه شي که فرض کړه ایمرجنسي راځي نو د ریسکیو عمله فوري موجود وي نن یو کښتۍ نه 3 کسان غورځېدلي دي خو ریسکیو عمله موجود وه دا جیکټ یې وې نو هغې بچ شو څه مسلې ورته جوړې نه شوې اوس د دې خلکو سره غږېږو دا زموږ سره دا یو خو په زور راخېژولی دی میا عزیز صاحب را سره دی میا صاحب اختر دې مبارک شه څنګه چکر درته څنګه لګي خو خبره دا وه چې دا نور ملګري یېرېدل تاسو نه یېرېدلی ډېر ډاډه وئ مخکې نه به کیسې راځي ما له وکړه ته به داسې اربابي وپاکي ما ورته وویل دونه کې قسمت دی نو دا راته ووایه چې تاسو خو ډېر شیان مشکلې دي یاران دوستان دي کله راشي باجوړ ته ستاسو اولنی انتخاب څه وي چې کوم ځای ته به زموږ اولنی انتخاب راغی چې نن رالم او ما دا خلک نن دا پیزا مې وکړه زیات خوشحاله شوم او زموږ باجوړ کې صرف بس قسمتي دا ده چې امن نو الله دې زموږ باجوړ کې امن راولي دلته د ډېر کم خلک راځي هر ځای نه پردان نه کېپي ویډیو مې غلطه وکړه نو دلته چې کوم راغګان دی ما ټیک ډاون سوچ باجوړ ډېر ښایسته علاقه ده او صرف بس قسمتي دا چې امن کې پکار وه ډېره مننه او هغه رنګې کوشش به دا کوو چې د خپلې علاقې نور هم ایکسپلور خو زما خیال دی واپس مونږ راورسو ویلې که به د چکر خو مونږ اډو کوی نو 200 روپۍ ختمې شو ډېر په لټ دی دې راته وکړو استاده دا موږ واپس راورسېدو اوس څه چل وکړو په دا خیال دا زیات دا موږ په زور راوخېجاو ته ولې یېرېدلې دا سړی بچ شو اوس په ډېره والا ډېرې مهرباني دا ملګري چې خبرې اترې سره وکړلې دلته دې پارکان نور او دې سره هم خبرې اترې کوو ستاسو ډېره مننه او د باجوړ خلک خو دا ځای ورته معلوم دی
نور څه دی دا ځای نه معلومه نور ځای خبرې ته څه دی ये जमा दे सोकड़ो चिलाड़े गरीब सड़े खपल रोजगार बदी कोना ये जमा दे कम नसीब तगो रही कि कम यौ यार कम खगरुक द कलिशीना هي مخامخ مودري قيارا زما بشابستا بوفكي بمغزينا هي دا مخامخ ناستي دي جار شما مخامخ ناستا شكان خلق كوينا ډیره مننه استاد اخري سوال تا نه په دې ډیم کې ټوټل څو کشته دي نو مطلب دا دی چې دا اته وړه د شان لګاتار په دې اوبو کې ګرځي زبردست بس لګیا اوسئ احتیاط به کوئ خامخا دا د پارک مین ایریا ده دا اوس موږ د پارک د مین ایریا تر دلته باقاعده د ټورسټو د ناستې لپاره چې د هغې د کولو وشلو لپاره چې دا موږ چا باندې جوخت کې دا کمرې جوړې دي او که څوک راځي کانه پینا کوي یعنی د راهګانو د ډیم دا پارک او کمپلیټ پارک د فیسیلیټیز په حوالې سره د پارکینګ موجود دی دلته مختلف سټالونه د خوراکونو موجود دي اوبه موجود دي دلته موجود دی ورسره ګرمچې او د دغې هر څه سره په دې اوبو کې دا یو راوند چې راوند ولګوي بیا چې نو هغه ټول خلک چې تاسو په اختر کې نورو علاقو ته ځئ چکر لګولو او بهتره ده چې تاسو د خپلې علاقې انتخاب وکړئ همدلته راشئ دلته ویډیوګانې جوړې کړئ دلته تصویرونه وباسئ او د خپلې علاقې نورو ته د ښودلو لپاره خپل کردار ادا کړئ چې موږ د خپله علاقه پروموټ کړو نو زما نه دی خیال چې بیا به موږ د نور ځایونو ضرورت راځي بلکې د نورو ځایونو نه به دلته خلک راځي او ټوریزم په ټوله دنیا کې د ټولو لویه انډسټري ده خلک په دې ټوریزم باندې روپۍ ګټي نو که موږ خپل ټوریزم پروموټ کړو نو انشاءالله په دې علاقه کې دومره پوټنشل شته ځایونه شته چې زموږ خلک په دې ټوریزم روپۍ ګټلی شي او د هغې مثال همدا ده چې دا شاته په دې ډیم کې د کشتو کاروبار روان دی دا د سټالونو کاروبار روان دی د هوټلو کاروبار روان دی او ورسره چې د د ګاړو درولو لپاره پارکینګ دی د هغې ټکس اخلي هغه کاروبار روان دی الغرض دا چې یو خوا کې خلکو ته سیر و تفریح مواقع دي خو بل خوا بزنس نو دا ډېره ښه خبره ده خوشاین خبره ده او د دې د پروموشن لپاره به مونږ همدغه رنګې په شریکه سره کار کوو کیمرمین او سینیر ملګري تیمور احمد او رفیع الله سره وحید خان تاجر راغگان